صحت الله درکړو وخت درکړو الله بشمار نعمتونه دي پتا باندې دا یو سا دا که بند شوا نو هم تکلیف ته کدن لا نړه او کدن لړه دا سا او بهر راونه وتا بیا خطر ده دواړو کې د ژوندۍ خطر ده ځکه علما فرمایي چې دا یو د ساده نعمت چې ستاسو سا چلیږي په یو سا باندې مطلب د الله دو ځله شکر ادا کړي ځکه که دا سا دن لړه او بیا پاتې شو هم ستاسو ژوندۍ ختم شو او که دا سا بهر راووت او بیا دوباره دن لا نړه نو بیا دې ژوندۍ ختمه ده نو په دې یو سا به دو ځله شکر ادا کړي اوس موږ او تاسو سوچو چې موږ د الله تعالی څومره شکر ادا کړی څومره د الله تعالی نعمتونه دي ته موږ او تاسو باندې صحابه کرام هغه لوګي تیری کړی دي تندې تیری کړی دي تکلیفونه برداشت کړی دي د کفارو هغه وهل ټکل هغه برداشت کړی دي د غشان مختلف قسم تکلیفات دي دا غي تذکره چکه نو ټیم ډیر لري جی بیا صرف د بلال رضی الله عنه هغه تکلیف چې شګي به وته ګرمي کړي غټي به وته ګرمي کړي او هغه به پی ودک او د بره به بیا غټي ګرمي کړي په سینه به ولا کی خودي چې ته دې دین نه واړېګا هغه به دغه چغي ولې چې احد بس الله یو دی دویم الله نشته کفارو بسوي چې دا ټول بوتان دا 360 بوتان دا هم شریک دي الله سره دا بوت زوی ور کوي دا بوت پیسې ور کوي هغه بوت رزق ور کوي هغه بوت بیماری خ کوي هغه بوت دې کوي ته هر شي جدا جدا بوت جوړ کړو نو بلال رضی الله عنه او دا هغه مضبوط ایمان چې په ګرم شګو په پروتو د اوړي په سخت غرمه کې او بیا به چې احد بس الله یو دی